سورت فاتحه هغه سورت ته چې دا د قران پاک من حيث سورت د ټولو نمخ کې کامل سورت چې نازل شوه ده نو سورت فاتحه کله چې 15 آیاتونه د سورت علق نازل شو نو پدې پسې لګي ورځې پس سورت فاتحه نازل شو سورت مزمل سورت مدثر او سورت فاتحه دا یو بل ته نږدې نازل شوي او سورت فاتحه دا هغه سورت دی چې دا په تمام آسماني کتابونو کې د مضمون په اعتبار سره موجود ده دا هغه سورت دی چې د لوح محفوظ نه په هر آسماني کتاب کې دا نازل شوی دی او د دې وجنه دیتا سورت مثانی ویلې شي ځکه چې دا بار بار نازل شوی دی 1,30,000 انبیاء علیهم السلام دي او په دې باندې وحی نازل شوی دا نو سورت فاتحه به ور سره موجود و او ځکه وته سورت مثانی ویلې شي چې دا بار بار نازل شوی دی د سورت فاتحه شپږ نمونه دي او کثرت د اسامی او دلالت کوي یا بعظمت مسما باندې کثرت د اسامی او دلالت کوي په څه باندې بعظمت مسما باندې چې نمونه د چا ډیری نکا ذات دې د ډیر اشرفي عموما نیو نوم سورت فاتحه دا سورت صلات ته او سورت صلات ته ویلې شي ځکه چې بغیر د دې نمونځو کامل نه کیږي د دې وجنه سورۃ فاتحه وایي په مانځ کې دا واجب دي زمونږ په نسبت باندې د بعض امامانو په نسبت باندې خو فرض دي ازمون په نسبت باندې واجب دي ځکه چې حدیث کې راځي چې من لم يقرأ بسورة فاتحة الكتاب فصلاته خداج 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 چا چې فاتحه شریفه ونه لوستله په مانځه کې نمونځ ناقص دی زمونږ دپاره همدا حدیث دلیل دی ښه صلاته فاسدون نه دی ویلی څه ویلی دی صلاته خداج 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 مونځ ناقص دی ځکه چې واجب دی نه پاتې د نور امامانو په نسبت باندې فاتحه ویل څه دي فرض دي زمونږ په نسبت باندې څه دي واجب نه یو نوم د دې صورت سورت صلات دی او په دې باندې دلیل به وروسته ذکر شي چې دې ته سورت صلات ویلې شي او دویم نومې سورت حمد دی سورت حمد سورت حمد ورته ولې وی شروع په الحمدلله رب العالمین سره شوه
دریم نوم سورت فاتحه ده. فاتحه وته ولې وایي؟ افتتاح د مانځه په څه باندې کېږي؟ په دې سورت فاتحه باندې کېږي. نو سورت فاتحه وته. څلورم نوم ام الکتاب ده. ام الکتاب ورته ولې وایي؟ ځکه د قرآن پاک ټول مضامین هغه په دې کې راغونډ دي. تمام قرآن پاک تفصیل دی او سورت فاتحه څه دی؟ اجمال. خیال کې راغلی دا لکه په پښتو کې سړی وایي هلکه یو قصه شوې ده، هلکه قصه څه ده، بیا پسې وروسته تفصیل شروع. نو دا سورت فاتحه څه ده؟ دا اجمال دی او باقي قرآن څه دی؟ تفصیل. دې ته ام الکتاب. پنځم نوم د دې ام القرآن دی. ام القرآن. او شپږم نوم د دې سورت مثانی دی. سورت مثانی ورته ولې وایي؟ ځکه د دې نزول مکرر شوی دی او مضامین د دې هم مکرر دي. په تمام قرآن پاک کې مکرر دي او په آسماني کتابونو کې هم. او قرآن پاک کې ذکر شوی دی لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. تا تما اوه آیاتونه درکړي دي د فاتحه شریفه چې هغه ته مثانی وي او ما تا ته قرآن عظیم درکړي دي نو والقرآن العظیم دای نوم شو. خیال کې راغلی نو قرآن عظیم وته هم وایي او سورت مثانی ورته هم وایي. او نوم القرآن العظیم دے. او اتم نوم سورت شفا دے. سورت شفا وته ولې وایي؟ چې دا د په مریض باندې ولوسته الله پاک جوړی. سورت شفا وته هم وایي او سورت شافیه ورته هم. د شفا د لپاره دلیل څه دی؟ دا حدیث مبارک دی فاتحة الكتاب شفاء من كل داء. فاتحة الكتاب شفاء من كل داء. فاتحه شریفه دا د هر مرض چې کوم علاج. شفاء من كل داء. د صحابه چې بکله خپې ماته شولې په جهاد کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دم وکړو خپل روغه جوړه شول. اپریشن به وشو. خیال کې راغی اپریشن. ندا سورۃ الشفاء وتذکوي چې فاتحة الكتاب شفاء من كل داء. بل حدیث کی راځي شفاء من كل سم. د زهر د پاره علاج د مار چې چلے ملادم چې چلے هغه باندې فاتحه وایا الله به شفا ورکړي. او نهم نوم د دې سورته رقیه ده. سورته رقیه. رقیه دم ته ویلې شي. قرآن پاک کې راغلی کنه وقیل من راق. کله په یو بل باندې وفي د ځنکدن حالت شروع شي وکیل نه هغه وخت आवाज کې من راق تو کمګرې ستړي کني ستړي. په پیښور کې بلا علاج کو په لاهور کې وکړو جوړ خو نه شو. بیا اوس مولانا ته اخري چې کم دی نه اعاده ساته وشي
مولانا سے یہ رجی تو خو پیښور تم لاړم لاهور تم لاړم جوړ نشوم معلومیږي دا چې ته ډېر غټ ډاکټر یې یا لکه نه مخکې دې نه لیدم چې پیښور ته د مریض رساو او لاهور ته دې رساو خیال کې راله که نه اوس ماله رالې زما په ګاونډ کې پوه شوې که د خدای شان دی چې آخري چې کوم دی نو دغه دا ملاقات یې د چا سره کېږي د استاد سره کېږي او که نور ته په جنازه کې خو ورسره کېږي په څه کې په جنازه کې خو ورسره کېږي راشه استاد ته اواز وکړئ چې جنازه وکړي خیال کې راله که نه دې ته صورت رقیه ویلی شي او لسم نوم د دې صورت اساس دی صورت اساس 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 په حرکات ثلاثه سره څه ویلی شي بنیاد صورت فاتحه بنیاد د تمام قرآن پاک دغه ټول قرآني مضامین د دینه وتلي دي او یو لسم نوم د دې سورت واقعه ده سورت واقعه او ته ولې وایي واقع معنی پورا ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون او دې ته سورت کافیه هم ویل شي دا دولسم نوم دې څه دی دولسم نوم سورت کافیه کافیه وته ولې وایي دا کافی صورت ته په اعتبار د مضامینو سره هم او په اعتبار د تلاوت سره هم فاتحه شریفه چې دی ولو سره د شلو سپارو ثواب دی او قل هو چې دی سره ولو سره نو د پورا ختم ثواب دی یو تله داسې دی یا یو زنانه چې هیڅ نه دی ویلي هیڅ نه دی یاد کړي خوش قسمتی پیدای چې الحمد قل هو دی دا دې کم چې کم یو درې ځلې وایي درې ختمه د قرآن پاک به وشي څو به وشي درې ختمه د قرآن پاک به وشي تلاوت نه دی زده کړی بس الحمد قل هو دې درې ځلې وایي نو د دریو ختمونو ثواب به کېږي نه دې ته صورت کافیه هم او بل دا چې په دې کې حدیث هم راغلی دی ام القرآن عوض من غیرها وليس غیرها عوضا منها فاتحه شریفه دا د نورو ټول سورتونو نه عوض ګرځي نور سورتونه د دې نه عوض نه ګرځي ته ډېر غټ سورت ولولې خو د فاتحې مره ثواب نه لري سورت یاسین څومره غټ سورت دی سورت یوسف خو د فاتحې مره ثواب یې نشته او دیارلسم نوم د دې سورت تعلیم المسأله ده سورت تعلیم المسأله دا نوم ولا شاه ولی الله رحمت الله علیه خو ده دغه په دې سورت کې د سوال چل الله تعالی خو ده سورت تعلیم المسأله په دې کې د سوال چل الله تعالی خو ده چې د چانه سوال کې نو مخکې ته دغه صفات وکړي یاره مولانا صاحب ستا صفت مې اورېدلی وو که نه چې تداسې او تداسې بیا ورته وایي چې یاره ته شته دی نه نو که څه امداد دې وکړو نو پوه شوې که نه د هغه په زړه کې نرمي راشي 1,00,000 روپۍ ورته ورکړه پوه شوې که صورت تعلیم المسأله پدې کې د الله تعالی صفات ذکر شوي دي الحمدلله رب العالمین دا یو صفت لله دا رب العالمین یو صفت الرحمن بل الرحیم بل مالک یوم الدین بل
څلور صفاتونه د الله پاک دا ذکر شوي دي دا غي نو ورستو بیا اهدنا الصراط المستقيم بیا د سوال کیږي سوال د هدایت د الله نه کیږي ندی ته سورته تعلیم المسأله ویلې شي او بل نومه سورته شافیہ مکی سورته شفاء دا سورته شافیہ تو شفیع دوالن او شپاړسم نومه سورته کانز ده سورته کانز ته کان خزانه ته وای ادم خزانه ده دغه د مضامین د قران پاک او د علوم د قران پاک خزانه ده نو سورته کان ورته هم ویل شي باقي تاسو تمام د سورته صلات وجه تسمیه ذکر کړو اجمالی دې ته سورته صلات څه کوي چې موږ بغیر د دینه نه کی او بل دلیل د دې د سورته صلات د نوم د فارسه ده هغه دا حدیث مبارک دی چې قسمت الصلات بیني و بین عبدي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي حدیث قدسی دی حدیث قدسی هغه ته وایي چې الله ته منسوب شوی نو دغه حدیث قدسی کې فرمایي چې قسمت الصلات بیني و بین عبدي دا موږ زما او زما د بنده په میان کې دا تقسیم شوی دی زموږ مراد دا سورته فاتحه ده دا درې حصے شوه دي دا سورته فاتحه درې حصے شوه دي اذا قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين کله چې الله تعالی الحمد لله رب العالمين وې یا اذا قال العبد الحمد لله رب العالمين کله چې بندا الحمد لله رب العالمين وایي قال الله تعالى حمدني عبدي اذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي الله تعالی او فرمایي دا دې بندا خو زما ثنا ویلا دا ډېر قیمتي بندا دی چې زما ثنا ویلا وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ کله چې دا بندا الرحمن الرحیم وایي نو الله تعالی خوشاله شي او الله تعالی سو وایي قال الله اثنى علی عبدي الله تعالی و فرمایي دې بندا په ما ثنا ویلا قال الله اثنى علی عبدي الله تعالی و فرمایي دې بنده زما ثنا ویلا واذا قال مالک یوم الدین کله چې دا بنده مالک یوم الدین وایي اذا قال مالک یوم الدین قال الله مجدني عبدي الله تعالی فرمایي دې بنده هو زما تمجید کو زما بزرگی او زما دوی بیان کړه زما بادشاہی ذکر کړه نه په مالک یوم الدین په جواب کې الله تعالی سووي مجدني عبدي دا تقسیم دی ها قسمت الصلاة بیني و بین عبدي خیال کرا وَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ او کله چې بنده سووي إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ یا الله موږ ستا عبادت کوو او ستانه مدد غواړو قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي قال الله
هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سألا شکل بنده سوی ایاک نعبد و ایاک نستعین یا الله ستا عبادت کو واستانه مدد غواړو نو الله تعالی د په جواب کې وایي چې هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سألا دا آیات دا هغه دی چې دا زما د دې بنده په دې میانس کې دی د عبادت ته حصہ ده او د استعانت ته حصہ ده ما ده زبې مدد کو ولعبدي ما سألا زما د بنده د لپاره هغه نعمت دی چې دی غواړي او واذا قال اهدنا الصراط المستقيم کله چې دا بنده سووي اهدنا الصراط المستقيم خدایا سیده لار راته وخه ما ته هدایت د صحیح لارې وکړي نو قال الله تعالی هذا لعبدي ولعبدي ما سأل الله تعالی و فرمایي بعد دا اخري حصہ دا زما د بنده دا دې چې څه غواړي دا ول ورکو هغه هدایت دی اهدنا الصراط المستقيم دې دا الله نه هدایت غواړي الله فرمایي ما ول هدایت مقرر نبدا فاتحه شریفه دې ته سورته سوالات ذکر وای چې په دې کې دغه حدیث راغلی دی چې قسمت الصلاة بیني وبین عبدي مستقشم شوی د پنین زما او زما د بنده کې چې کله بنده هغه الحمدلله رب العالمین وی نو الله تعالی فرمایي حمدنی عبدي چې کله بنده الرحمن الرحیم وی نو الله تعالی فرمایي اثنى علی عبدي چې کله بنده مالک یوم الدین وی نو الله تعالی فرمایي مجدنی عبدي چې کله بنده ایاک نعبد و ایاک نستعین وی نو الله تعالی فرمایي هذا بیني وبین عبدي ولعبدي ما سأل چې کله بنده اهدنا الصراط المستقيم وی نو الله تعالی فرمایي هذا لعبدي ولعبدي ما سأل دا شپاله سمونه د سورته فاتحه ذکر شو باقي تاسو ته د مخکې نه دا خبره ذکر شوی و چې سورته فاتحه دا د سورته علق نورستو به تمامه نازله شوی دا نور سورته اکثر جزءا لګ لیکن سورۃ فاتحه هغه ټول په ټول باندې په یو ځل باندې نازله شوه باقي د دې سورۃ دا مخکې موږ ذکر کوو چې د دې فضایل خو اخکار دي چې د دې نمونه نه شپاړس نمونه دي دغه شپاړس فضیلتونه شو او د دې فضایل چې کوم دي هغه د ډېرو احادیثو نه ثابت شي دلته د دې چونکې دا اجمالی قرآن دی حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي چې تمام قرآن پاک په سورۃ فاتحه کې دی تمام علوم د قرآن پاک په سورۃ فاتحه کې دي او د سورۃ فاتحه علوم هغه بسم الله الرحمن الرحیم کې دي او د بسم الله الرحمن الرحیم ټول خلاصه هغه په حرف د ب کې ده ځکه ب د پاره د وصل راځي خیال کې رااله نو معنا چې کوم دی نو دا د چې اصلاح د تمام عالم دا پس کې دا فنوم د الله تعالی کې دا اصلاح د تمام عالم متلبس د سره د نوم د الله تعالی
تو پورې چې د الله نوم په دې مقصد مکه باندې وي عالم به وي اسمانونه ځمکې به ژوندي خو چې کله نوم د الله د ځمکې نه ختم شو نه اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها بیا به زلزلې او طوفانونه او حادثې شروع کېږي او عالم به فنا کېږي عالم به نه اصلاح د تمام عالم پسه کې ده په نوم د الله کې ده بسم الله الرحمن الرحیم علی کرم الله وجهه فرمایي چې ټول علوم د قرآن پاک دا په فاتحه کې دي او د فاتحې ټول علوم په بسم الله کې دي او د بسم الله ټول علوم هغه په څه کې دي په حرف د بی کې دي دا خلاصه شوله ځینې خلکو به وایي چې مولانا صاحب پلانکی مولانا صاحب په 15 منټه کې خلاصه د قرآن پاک بیانوي دا 15 منټه هم نه لګي یو سکند کې خلاصه د قرآن پاک سره هغه اصلاح د عالم ده اصلاح د سره